دې نړۍ ته هر څوک د یو مسؤلیت له مخې راځي او د هیچا راتلل بې ګټې نه دي، خو دې نړۍ ته راغلي ډېری وګړي بیا خپل رسالت او مسؤلیت نه پیژني او هغه ده چې بیا د نورو د ژوند بار ګرځي. کم داسې وګړي پیدا کیږي چې دې نړۍ ته د راتللو مسؤلیت یې پیژندلی دی. دا وګړي هره ورځ کار کوي، زحمت باسي او په دې هڅه کې دي چې دا نړۍ نورو ته د ژوند کولو پر یوه ښه ځای بدله کړي. استاد پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار هم یو له دې وګړو دی. دا په عمر خوړلی خو په فزیکي او ذهني بڼه بیا پیاوړی 84 کلن سپین ږیری خپله هره ورځ د کابل ښار د ډېریو وګړو خلاف په سپورت سره پیلوي. 5 بجې ما عادت دی پاڅېږم او اول کور کې جمناستیک کوم، بیا سهارنۍ خورم، بیا نو کار ته کښېنم او نیم ساعت کې یعنې 5 بجې کوشش کوم چې کمپیوټر ته ځان ورسوم. کور کې م لرم او دفتر ته چې راشم بیا مې لګولي. نو ټول ژوند مې زما نه یادېږي. نو زه سهار پاڅېدم خو د لمانځه برکت و لمونځ اودس هغه دپاره پاڅېدم. اوس دومره کار کې ډوب یم چې کله کله لمانځه له پام نه وي کار ته کښېنم، خو عادت مې اخیستی دی همدا د هغه برکت د لمانځه برکت د وخته پاڅېږم. زموږ په اصطلاح د ملا اذان سره سم پاڅي. مجاور احمد زیار له بایسکل ځغلونې او لامبو سره هم ځانګړې مینه لري او وایي کله چې له هېواد بهر اوسیږي هر سهار بایسکل ځغلوي او له هغه وروسته لامبو ته ځي. هلته چې په بهر کې یم هلته بیا نو ډېر دغه دي. زه خو اکسفورډ کې اوسېږم انګلستان. نو هلته بیا لمبا ته هم ځم او بایسکل هم ځم. لوړې ژورې دي او ځنې ښار دی چې په خپله لندن لږ اوار دی، هغه غرنۍ سیمه ده. نو کله په لوړه کله غر ده، په خپله سپورت یې بایسکل باندې او بیا هلته 2 کیلومتره وړاندې لمبازی دی، بیا هغه کې لامبم، بیا غرمې ته راځم. او دا هغه وخت دی چې ما خپل کار دماغي کار کې ستړی شوی یم، تر 11 بجو پورې مې کار کړی وي. بیا نو په دغه شیونو بیا زه یو د سهار جمناستیک هغه بیل دی، خو وروسته د ډېر سپورت دپاره یعنې پوره ورزش دپاره ځکه هلته خو په لویدیځه نړۍ کې هغه دی مارننګ جمناستیک دا د هر چا عادت دی. پاڅېږي غځونې کوي، په سینه باندې پرېوځي او لجګېږي او پښې جګې دغه کوي، دا خوځښتونه کوي. بیا پوره سپورت دپاره هماغه چې دماغي کار نه ستومانه شم له سنیمو نه تر 11 پورې. نو په دې وخت کې په خپل بایسکل باندې زه هماغه سیمې ته هغه ځای چې راستنېږم غرمنۍ خورم او تر غرمنۍ وروسته 1 ساعت خوب کوم او بیا کمپیوټر ته کښېنم د شپې تر 10 یا 11 پورې. دا زما هغه دی. ډاکټر مجاور احمد زیار ان له ماشوموالي د ورځنیو فعالیتونو لپاره منظم مهالویش لري. د ډاکټر زیار ماشوموالی له ښار لرې په کلي کې تېر شوی او وایي د کورنۍ د مسؤلیت تر څنګ یې مزدوري هم کوله او له د کار سره سره به جومات او ښوونځي ته د زده کړو لپاره هم تللو. او له وړکتوبه چې په 1-2 باندې پوه شوی یم او ښوونځي له تللی یم، له ښوونځي چې راغلی یم خپل پوله پټې مال څاروي د دوی هغه مې کړی دی. ځکه پلار هم ډېر وخته مړ شوی و، زه په 3 ټولګي کې وم 9 کلن. نو په دغه باندې په 3 ورونو کې زه مشر وم، ټول کاروبار زما په مکتب ته تلم، جومات ته تلم او خپل کاروبار مې کوو. غوا خوسی و، څاروی و.
ډېر هغه هم نه لرل. دا د پلار سره چې هغه مړ شو همځکې مې له لاسه ووتلې څاروي هر څه له هغه نه مې خلاص شوم. نو له مکتب نه چې ووتلم 6 کاله هغه مې په یو ځای کې نه وایي هر ځای چې مزدورۍ ته تلم هلته مې کاغذ ویوړل سپارچه مې هلته ویوړل. لکه واخلې موږ شینوارو خواته اوسېدو هغه کال باندې بدبختي راغله زموږ کې واوره نه کېده خو سپین غر بیخ کې وو. دا نو لومړی ځل و چې یو کوم 10 ورځې واوره ورېدله کومه غوا هم چې د هغه وخت نه راپاتې وه هغه هم پسې مړه شوه. یو بل سړی پیدا شو د هندوستان نه پس د کلونو را پیدا شو وایي دا مځکه خو ما ګرو ورکړې وه ستا پلار ته او دا ځمکه 1500 راته راکړې 1500 کابلۍ بیا ورته ویلې یعنې نوي پوله وه هغه وخت کې اوله. بیا د هغه نه وروسته زه هغه پیسو میله یو وزه واغوسته هغه څاروی یو وزه مې پیدا کړه او بیا چې دا دغه شو هلته کامه کې زموږ خپلوان وو او زما تریندې هلته واده وي 3-4 نو هغه مور مې ویل چې هلته به لاړ شو هغه وطن آباد وطن دی لکه واخلې په ژمي کې هېڅ کار نه وي زموږ په سیمو کې زیاتره سیمو کې نه وي په سړو کې او په دغو خو کامه یو ولسوالي ده چې هلته یو خو اوبه یې پرېمانه دي د کونړ سیند کې سپور دی او دا ګني کري لوی عاید د دوی هغه وخت کې یعنې هغه دغه یعنې د دوی کرنه اقتصادي شوې وه ګني به یې کرل دغه به یې ګوړه ایستله او په دې کې موږ ته مزدور هم پیدا کېدله بل خوا دوی پنبې به ټولولې پنبې ټولولو کې به عام برخه ده سهار د وخته به بیا به کله چا سره مزدور شوم نو هغه باندې مې دا شرط ایښی و چې زه به جومات هم ځم سهار د وخته او بیا به راځم ستا غویانو ته به زه واښه ورکوم واښه هر څه به ورته اچوم او بیا ما ته اجازه به راکړي زه مکتب ته هم ځم. زیار صیب وایي په ماشومتوب کې تر ټولو ډیره د توپ ډانډې لوبه خوښېده او پر دې سربیره په نورو برخو کې هم تکړه و ځکه ډېر کار یې کاوه او دا کار یې بدن ته خپله یو ډول سپورت و. هلته خو چې دود و همدغه پنډوس یا توپ ډانډه دغه به وو موږ ته کبډي ویو چې دا د هندوستان نه د نامه سره راغلی ده ځینې سیمو کې شته دی دوه ډلې سره ودرېږي ساه نه باسي یو ورځي خپل بډا یا حریف سره هغه کلک نیسي دغه کوي وهي کوم ډب ترې تېروي بېرته راځي که وینو هغه پورې نیسي چې ساه یې بنده شي بس دا به پړ شو چې ته یې پړ ویل داسې لوبې او نور خو په کلو کې خو بیا د هغې نه هر کار چې د سړي یو ورزش دی یو سپورت دی. ډاکټر جار خپلې لومړنۍ زده کړې په کلي کې کړې دي او د 6م ټولګي تر خلاصېدو وروسته کابل ته راغلی دی. دلته د ښوونځي تر بشپړېدو وروسته د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی کیږي او بیا د ماسترۍ او دکتورا لپاره د سویس بران پوهنتون ته ځي او هلته د آریاني ژبپوهنې ادب پوهنې او توکم پوهنې په برخه کې سندونه ترلاسه کوي. دکتورا یې بیا په دغه کې اروپا کې مې کړې پوهنې برخه کې بیا عمومي ژبپوهنه د ټول هندي اروپیان او بیا آریایي هندو آریان د دواړه بیا خاص آریاني چې زموږ پښتو فارسي پارتي میدي او استا پکې راځي 5 ژبې.
پوهاند زیار په بهر کې د یادو سندونو لا ترلاسه کولو وروسته کابل ته راځي او وایي له پښتو ادب او ژبې سره ځانګړې مینې او د دې مینې د پاللو لپاره د نور محمد ترکي ګوند ته ورځي. کله د لوړو زده کړو نه رالم د پارلمان کې زه ورغلم ستاسو ګوند ته خو زه هم راځم ځکه چې زما بیکګراونډ ډېر دغه دی او ما فکر کوم چې زه دې دغه ته هڅېدلی یم دې ایډیالوژي ته نو دې باندې شوی یم زه خبر نه وم چې پښتونولي او د امریکایانو په کومک باندې غوښتل چې لوی پښتونستان جوړ شي. په هغه وخت کې موږ هېڅ دغه نه وو نو کله چې ګوند جوړېده نو د ترکي تصادفي هلته په یو کور کې د چا نه یو کوټه پکې رانیولې وه. زه په ګاونډ کې وم نو ما خو ښه نظر لري اما دې وخت کې زه تلم دغه پروژه شروع شوه چې ووتم دا پروژه د اطلس شروع شوه چې په کلو بانډو ته به تلو او هلته هم دا لهجې ټولولې هغه کیسه به یې وروسته ورته وکړم نو زما دغه و په کار کې اخته وم نو ما د هغې نه مخکې مې یوه ورځ په کوڅه کې ولیده ما ترکي صاحب ستاسو ګوند ته شرایط څه شوي هغه ویل ستاسو شرایط څه شی دي زما شرایط دا دی چې زه مې خپله مسلماني ټینګه ساتم وایي صحیح موږ سره ټول همداسې او دغه ملګري نور موږ سره شته. زیار صاحب له 150 زیات کتابونه لیکلي چې ولسي شعري ټولګې او پاتې نور یې د ژبپوهنې برخې اړوند دي. پوهاند زیار وایي اوس ډېر شعر نه لیکي او ټول تمرکز یې پر ژبپوهنه دی. داسې کوم شعر دې په یاد یا چې تا خپل وطن کې ستایلی او د خپل وطن پر یاد یې کړی وي چې ته د مسافر یو لرې؟ هغه شته دی خو زه خپل شعر ځکه نه زه ټول فکر په ژبپوهنه کې کوم چې دغه ریشه به څنګه کېږي آیا دغه هندوکش دغه زرنګ یا سیستان ولې د پښتنو ځایونه دي ولې امو پارسیوان پیدا وکړي چې امو زموږ په نامه دی ځکه موږ به د امو درې معلومات زموږ په تاریخ کې. پوهاند مجاور احمد زیار وایي د ژوند له مادي اړخه آن له لومړیو تر اوسه پر ځان بسیا دی او هیڅ وخت د کورنۍ د اوښکو بار نه دی پاتې شوی. مېرمن مې هلته په بي سي کې کار اخیستی و او نو تحقیق کوله او بیا وروسته بل کار پیدا کړ هغې نه ښه ځکه چې رادیو یې لرې وه هلته موږ تللو اکسفورد خو یو ساعت لار ده 2 ساعته ما تاسو ته همکاري مرکه مې چې کوله نو امکان لري چې د کال به یو 1500 پاونډه ما د بي بي سي نه ګټل یعنې داسې نو ما چې بار وم په دغه باندې په کورنۍ باندې او موږ خو کورنۍ هم ډېره وړه وه زوی په جرمني کې پاتې و چې موږ یو وخت هلته دواړه تللي وو. ډاکټر زیار وایي د ښې روغتیا درلودو لپاره یې د منظم سپورت کولو ترڅنګ مناسب غذایي رژیم هم مراعات کړی دی. ما خو د رژیم دغه د خوراک مې سم دی زه هغه شی خورم چې ما ته ګټه رسوي دغه انډول زه برابر کړم چې څومره پروټین څومره غوړ څومره دغه دې ټول کې احتیاط کوم. اول د ډاکټرانو په اصطلاح 3 سپین نه خورم ډېرې نه خورم لکه مالګه لکه بوره لکه غوړ ډېر کم او دا ډېر اول خو دغه شکر دغه نه پیدا کېږي هېڅ شی نه پیدا کېږي نو یو عادي دغه لرم فشار لرم چې هغه مې کنټرول کې ساتلی خپل وړکه کې مې راوستی هغه ډاکټر ورځ په ورځ راته هماغه هلته چې ډاکټر اول یې 100 ته رسولي وو ګرامو ته فشار ګولۍ اوس 40 ته رسوي راکښته شوي دي ځکه چې هغه وایي چې ته سپورت یې دومره دغه کې ته پخپله جوړېږي ما ته وایي
ډاکټر زیار په کورنۍ کې د نورو کارونو ترڅنګ پخلی هم کولای شي. ښوروا، وریجې او هګۍ هغه څه دي چې زیار صیب یې ښه پخولی شي، خو وایي په پخلي کې یې مرچ او مساله ډېر نه خوښیږي. هګۍ خو هر سړی پخولی شي، ما پلو ښه که پلو مې نه وي د دمپوخ مې کړی جوړ کړی دی، داسې سابه مې پخ کړي دي، ښوروا مې دا کړې ده، دا شیونه مې کړي دي، خو داسې دغه ځان ته پاتې نه یم ډېر. اوس موږ دواړه جریګان یو، بس هغه زورور دی، ټول پخلی هغه کوي، خو دا شرط مې پرېښی دی چې ما ته مسالې نه اچوي. د ډاکټر زیار موسیقي خوښیږي، خو وایي ډېری وخت هغه فلمونه ګوري چې لویدیځوال پکې خپل مهارتونه نړیوالو ته ښیي. موسیقي زما ټوله خوښېږي، په تېره دغه چې دي د کلاسیک دغه مې ډېر خوښېږي، لکه د اروپایي د هغه سیمفونیګانې چې په دغه کې سره وهل کېږي پیانو سره، هغه مې ډېر خوښېږي. او چې هغه نه وي بیا نو هغه فلمونه چې ډېر اخوډب پکې نه وي، لکه اوس چې دود شوي دي. لویدیځه نړۍ خو خپله دغه پکې ښیي، خپل مهارت او خپل دغه پکې ښیي چې موږ که جنګ نه ښلي نو داسې به نه ښلي، او ډېر اتومات په هر څه به سړی به ولاړ، ځنه به خبر نه وي، هسې نیولي او ځنه به ډز پرې وشي او دی به هغه سړی نه ګوري که نه. د ښیښې بیا جوړې کړي وي او هغه ښیښه کې به دغه وي څلور داسې به یې ودرولي، ته به فکر نه کوې چې کومه دروازه ده، کومه ښیښه زه خلاصه کړم. ډاکټر زیار خپل ټول ژوند پښتو ژبې او ادب ته ځانګړی کړی دی چې په پښتو ژبه د لیکلو کتابونو شمیر یې تر 100 اوړي. ډاکټر زیار پر ادبي فعالیتونو سربیره په رسنیو کې هم پاتې شوی دی او وایي وږمه هېواد او انیس هغه اخبارونه دي چې د ورسره کار کړی دی او ان له انیس او هېواد سره اوس هم په ځینو برخو کې فعالیت لري. خبریال وم، ادبیاتو پوهنځي کې یو مجله وه وږمه، هلته اوس هم شته، دا چا بیا چاپ کړي. دغه وږمه د وږمې مرستیال وم، د هېواد ورځپاڼې خبریال وم، لومړی کار ته ما ته راکړی دغه د انیس هم وم، مجله عرفان او پوهنې په نام د ټولو خبریالي ما کړې ده، د ښار راپورونه نیولې تر راپورتاژونو پورې مرکو دا مې چاپ کړي دي. ډاکټر زیار وایي له خپل ژوند خوشحاله دی ځکه له ماشومتوب نیولې بیا تر نن ورځې هره ورځ یو څه لیکلي، لوستلي او تجربه یې پخه شوې ده. ژوند هم خوشحاله یم، په سپین ږیرتوب هم خوشحاله یم. ډېر خلک ارمان کوي د ځوانۍ، نو ځواني خو زما خوښېنده تلې، او د ځوانۍ ځکه چې ارمان یې نه کوم او د هغې نه اوس تجربه مې زیاته شوه، او هر کتاب چې زه مثلا نوی کوم خو کارونې پکې کوم، نوې خبرې نوې تیوريګانې پکې زیاتوم، که ګرامر دی، که لغت پوهنه ده، که معنا پوهنه ده، که لیکلار ده، او دغه ټول باندې چې څو مړ کېږم باید دا اپډیټ شي دغه په اصطلاح باندې، یعنی د هماغه وخت ته ځواب وویلی شي. دغه زموږ دغه خلک د دې ارمان کوي چې زه خو د لمسي ته هم چې واده وکړم نو ډېر غوره دی، زه وایم چې نه دغه پاتې کتابونه هم چې زه بشپړ کړم بیا که مرم بیا یې پروا نشته. ډاکټر مجاور احمد زیار اوس مهال د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د ژبپوهنې په برخه کې مشاور دی او په دې برخه کې د ماسترۍ او دکتورا محصلینو ته مشورې ورکوي.